الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله مولانا العظيم. دا کم سیاق او روندش د سبقونو چې کم شروع دی نو دا دی کې الله پاک خپل یووالی شتوالی ثابتی او دا څومره د غیر الله عبادت چې کیږي او شرک کیږي نو د هغې ابطال الله کوي او په دې باندې عقلي دلایل پیش کوي، یعنی هغه دلایل پیش کوي چې عقل یې ومني. نو فرمایي الله پاک علم ترا ته نه ګورې اے مخاطبه یا نبی علیہ السلام علم ترا نه ګورې ته او دا ترا چې په معنا د علم سره شي نو علم تعلم آیا ته پوهه نه یې په دې خبره چې ان الله یولج اللیل یقینا الله دننه کوي شپې لره په ورځ کې د شپې دا توره تیاره راوالي او دا په ورځ کې ور دننه کي او یولج النهار فی اللیل او دننه کوي ورځې لره یعنی د ورځې هغې رڼا لره دا په شپه کې او وسخر الشمس او تابع کړې ده او په خدمت باندې اچولې ده د لوی کرې د قاس شمس له اول قمر د رنګې په کار باندې اچولې ده الله پاک او تابع کړې ده الله پاک هغه کرې قمر د سپومۍ او کل یجری هر یو د دې نور او د سپومۍ نه یجری روان دی الی اجل مسمى هغه نیټې مقررې ده وان ما يدعون من دونه الباطل او هغه چې رابلي مشرکان سوا د الله نه کوم بوتان وغیره هغه باطل او بې حقیقت دي او وان الله هو العلي الكبير او دا د دې وجې نه چې یقینا الله العلي شانه الكبير برهانه د الله رب العزت شان ډیر لوی دی او د الله دلیل هم ډیر لوی دی. نو دا ترا په معنا د رؤیت بصریم راځي په سترګو کتل او ترا دا په معنا علمي باندې هم راځي. نو علم ترا ته نه ګورې علم ترا ستا علم ته دا خبره نه ده رارسېدلې چې ان الله یولج اللیل فی النهار یقینا الله علاج اصل کې دننه کولو ته وایي یقینا الله دننه کوي شپې لره یعنې تیاره د شپې په ورځ کې او دارنګې دننه کوي هغه رڼا د ورځې لره په شپه کې نو چې دا د شپې دا تیاره په ورځ کې وردننه کي نو شپه ساده شي او چې کله د ورځې دا رڼا په شپه په تیارې کې وردننه کي نو ورځ ترې نه ساده شي او وسخر الشمس تابع کړې ده په خدمت باندې اچولې ده الله پاک کرې
شمس او والقمر او دارنګ سپوږمۍ هم الله تابع کړی دا او په کار یې لګیا کړی دا دا انور چې له کوم ورځ نه الله پیدا کړی دا سپوږمۍ نو دا دقسې د الله د حکم پابندي نه ستړي کېږي نه په دې کې فرق راځي نه په دې کې ډیلوالی راځي مسلسل دقسې دواړه روان دي نور خپله دوره پوره 12 میاشتې کې پوره کوي او سپوږمۍ دا خپله دوره دا په پوره میاشت کې پوره کوي کل یجری هر یو روان دی الی اجل مسمى هغه نیټې معلومې او مقررې ده او هغه نیټه معلومه او مقرره د قیامت ورځ ده نو د انور به د قیامت د ورځې پورې او سپوږمۍ به د قیامت د ورځې پورې دغسې چلیږي نه زړیږي او نه په دې کې فرق راځي او نه په دې کې ډیلوالی راځي مسلسل روان دي دقسې او وان الله بما تعملون خبیر او دا د دې وجې نه یقینا الله په هغه کارونو باندې چې تاسو کوئ خبردار دی څه چې هم کوئ او که ځان له ځای کې کوئ که د چا په مخ کې کوئ د ورځې کوئ او که د شپې کوئ او که په هزارها پردو کې ځان دننه کوي د الله نه پټېدی نه شي څه چې کوې الله درته ګوري ذالک دا شپه ورځ او نور او سپوږمۍ تابع کول او په خدمت باندې اچول ذالکه کې اشاره دی مذکور ده دا بان الله هو الحق دا په سبب د دې چې یقینا الله حق دی ربوبیت ده او حق دی الوهیت ده او ان ما يدعون من دونه او یقینا هغه چې رابدي مشرکان هغې له سوا د الله نه الباطل هغه بې حقیقت دي د هغې هېڅ حقیقت نشته یو سړی داسې وایي الا كل شيء ما خلا الله باطل الا كل شيء ما خلا الله خبردار هر یو څیزه سوا د الله نه باطلو دا بې حقیقته دی الا كل شيء ما خلا الله باطلو وعيشك في الدنيا لا محالة زائلو او ستا دا ژوند په دنیا کې دا یقینا ختمېدونکی دی نن دی او که سبا دی ته به ترې خبر هم نه او تا ته به ویزه ولګي چې روانېږه نعيمك في الدنيا سرور وحسرة وعيشك في الدنيا لا محالة زائلو ستا دا نعمتونه په دنیا کې دا ټول ختمېدونکي دي او ستا دا زندگی او عمر دا یقینا ختمېدونکی دی وان الله هو العلي الكبير یقینا الله هو العلي شانه الله پورته دی شان ده الکبیر سلطانه او ډېر لوی دی دلیل د الله الم ترى ان الفلك تجري في البحر نګورې ته ستا علم ته نه ده رارسېدلې څه چې یقینا کشتۍ چلیږي په سمندر کې بنعمت الله په نعمت د الله باندې لیریکم چې وښیي الله تاسو ته من آیاته د نښو د قدرت خپلنا وان فی ذلک یقینا په دې مذکور کې لآیات لوی دلایل او نښې دي
لكل صبار شکور. دا هر هغه لوی صبرناک او د هر هغه انسان چې هغه لوی شکر استونکی. نو علم ترا دا هغه علم ترا په شانتی دی په معنا د رؤیت بصری اوم راځي او د رؤیت علمی باندې اوم راځي. او فلک کشتی ته وایي او دا فلک داسې لفظ دی چې دا مفرد ته هم استعمالیږي او جمع ته هم استعمالیږي. که د دې دا د فا دا زما د قفلون په شانتي کې نو دا جمع ده لکه قفل دا نه نو قفل نو دا بیا مفرد دی قفل جرندې ته وایي. او که د دې دا زما دا د اسدون د حمزې په شان کوي نو بیا اسد جمع د اسد د زمري ته ویل کېږي. نو دقه رنګې په پلک کې دو احتمال دي. اگه دا چې دا جمم کېدی شي او مفردم کېدی شي. تجری فی البحر چلیږي په سمندر کې بنعمت الله په مهربانۍ د الله باندې. د الله په مهربانۍ باندې چې په خپلو بندګانو باندې مهرباني کوي نو د هغه مهربانۍ په وجه باندې دا روان. بنعمت الله نه مراد دا هوا هم دا ځکه چې دا باد او سیلی دا هم د الله تعالی د نعمتونو نه یو لوی نعمت دی. او دا دې لپاره لیریکم چې اوښی تاسو ته من آیاته د دلایلو د قدرت خپلنا چې د الله څومره لوی طاقت دی چې دغه سمندر دی او دغه کشتی ده او دا په دې چپو باندې د پاسه اوړي او راوړي او دا د غرونو په شان د چپې راوچتېږي او دا الله تعالی ساتي. ان فی ذلک یقینا په دې مذکور کې لآیات لوی لوی نښې دي لکل صبار د هر لوی صبرناک لپاره. صبار صیغه د مبالغې ده په صابر کې. صابر صبرناک ته وایي او صبار ډیر صبر کوونکي ته وایي. او صبر پس کوي صبر کوي علی البلایا کم مشکلات او تکلیفونه راځي پاګې صبر کوي او صبر کوي په نعمتونو د الله باندې او صبر کوي او ځان را بندي د ګناهونو نه. دا صبر دا درې ترجمه ارزي کی. او شکور دی نو څنګه چې صبار صيغه د مبالغې ده دارنګي شکور هم صيغه د مبالغې ده. په شاکر کې الله رب العزت ډیر لوی قدردان دی یعنی په اخلاص باندې چې یو معمولی عمل نوم قبلې او د یو معمولی عمل د انسان الله قدر کوي. شکور دی. او حدیث کې راځي د ایمان دو نصف دي دو حصې دي دا چې یو ځای کې نو بیا پوره ایمان شي. نو نصفه صبر و نصفه شکر. د ایمان نیمه حصہ صبر دی او د ایمان نیمه حصہ شکر دی. د دې وجنا لكل صبار شکور معنا دادا لكل مؤمن کامل. د هر مؤمن کامل لپاره په دې مذکور کې لوی لوی دلایل دي. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ کله چې پټ کی دوی لرا چپې پشان د سورو پشان د وریځو باندې دعوا الله مخلصین له الدین رابلی الله لرا په داسې حالت کې چې خالص کوونکی او الله لرا تابعداري. فلما نجاهم من البر کله چې اخلاص کی الله دی وچتا ومنهم مقتصد ځنې په دې کې مینه روي کوونکی. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
انکار نه کوي په آیاتونو زمونږ باندې مگر هر لوی غدار کفور او ځان ته خوښوم چې په خپل صفتونو نه مړي. نو غشیان اصل کې پټولو ته ویل کېږي. فلما تغشاها، کله چې دې تن خپله بیبي پټه کړه، کنایه د کوروایي نه. نو غشیهم کله چې پټ کړي دوی لره موجون چپې، د سمندر دا چپې دوی په کشتۍ کې ناست دي او په جهاز کې سمندر دا چپې پرې راواوړي، کالظلل په شان د وریځو باندې، په شان د ستورو باندې. ظلل جمع ظلتون ده، او ظله هر هغه شي ته وایي ما هو علاک و اظلک، چې ستا سر د پاسه یو په تا سوری ساده یې ته ظله وایي. نو دا چپې داسې را د پاسه شي په دې کشتۍ او په جهاز، ته به وایې ګنې دا صابان او وریځې دي، او د دوی بالکل وارخطا شي. نو دعوا الله مخلصین له الدین، رابري الله لپاره خالص کې حالت کې چې دغه خاص کوي الله لره تابعداري. په داسې وخت کې مشرکان عرب چې وو، نو د سختۍ په وخت کې به صرف الله ته آواز کو، لکه دا سخت وخت دی. نو مشرکان عرب موحدینو په وخت د سختۍ کې، خو مشرکینو په وخت د راحت کې همدغه خلکو چې په سمندر کې چغې ویل چې ای الله راورسه او موږ د دې هلاکت نه خلاص کړه. چې څنګه الله خلاص کړه او خپې په اوچه ولګېدله، نو بیا پکې لات او منات شروع کړه، د لات او منات ورد پکې بیا شروع کړه. د دې وجه روح المانی دا لیکلي دي چې د قرآن مطالعه کوونکي او ویونکي لږ سوچ وکړه چې زمونږ د زمانې مشرکان ډېر خطرناک دي که د هغه قریشو د زمانې مشرکان خطرناک دي. هغې د سختۍ په وخت کې موحدین او د راحت په وخت کې مشرکین وو، او زمونږ دا بالعکس دي، د سختۍ په وخت کې مشرکین دي او د راحت په وخت کې موحدین. څنګه؟ نو چې کله سختی راشي پیر بابا راورسېږي، لویه ځوانه راورسېږي، پوهېږئ، لوی ځوان ځان ته رارسوي او لوی پیر ځان ته رارسوي. یا لکه لوی پیر خو دې کله مړ دی، هغه به خاورې شوی، خدای دې غرق کړي ته، هغه ژوندي ذات ته دغه نه کوي چې تا ته د مرۍ د رګونو نږدې دی او د ګوټ مړنی په ګوټ کې چېرته پروت دی، یا په بغداد کې پروت دی یا په بزه کې پروت دی، او ته دې ځای نه ورته چغې وایې چې د ګوټ مړني راورسېږي، او سنډا تور سنډا درغی، سور سنډا درغی. ځکه وایي مخلصین له الدین، خالص کوونکي الله لره تابعداري، صرف یو الله ته چغې وایي. فلما نجاهم، کله چې الله خلاص کړي دوی لره الی البر اوچته او خپه په اوچه باندې کېږي، نو په منهم مقتصد، ځینې په دې کې معنی روي کوونکي دي، د مقتصد ګڼې ترجمې دي. یوه ترجمه دا ده مقتصد موف بما وعد في البحر، موف بما وعد في البحر، ایفا کوونکی په هغه وعدې چې د الله سره په سمندر کې وکړه. نو بس کټر موحد شي او د شرک لارې ټولې پرېږدي. او دا اصل د مقتصد معنا معنی کوونکی، دا معنا هم ده. امام مجاهد دا معنا کړی ده چې مقتصد معنا دا ده چې دی معنی کوي، معنا دا ده چې دی داسې پوره مومن کېږي نه او پوره مشرک کېږي نه. یو طرف ته مشرکانو سره لاسونه وهي
او بل طرف ته مؤمنانو سره داسې منافقانه غوندې خیال لګوي. دا زمونږ دا ډبړي مسلمانان نه دي، دا ټونګټټ چې ورته دغه ویل، دا ټونګټټ مسلمانان هم دقسې دي. دي د کافرو سره هم چې کوم دی یارانې او دوستانې ساتي، او دلته ځان د مسلمانانو د ورته ځان وایي، ځکه چې مسلمانانو وزیر اعظم ساز کړی دی او د صدر ساز کړی دی او د مشر ساز کړی دی. مؤمنانو که نه دی به د ایمان نه انکار کړی وی، خو د پاکستان مشر به مسلمان دی به د دې نه هم تو د ایمان نه به اسلام نه هم توبه کړې وه، ځکه چې امریکا به دې نه پرې ډېر خوشحاله کړي اسلام نه توبه کړي، هغې به ورله ډېر انعامات ورکړي. خو دا ځکه نه کوي چې بیا یې خلک کټې کوي. وما یجحد بآیاتنا، انکار نه کوي زمونږ په آیاتونو، الا کل خطار، مگر هر لوی غدار. خطار په معنا د غدار دی، او دا صیغه مبالغې ده، دا د خطر نه دی، او خطر غدارۍ ته وایي. هغه غداري چې په دې غدارو کې د ټولو نه ډېره ابخس او ناروا بیکاره ده. او کفور په معنا ده ځان ته خوښ، لږ د ترجمه موږ دا کوو، یعنی په خپلو صفتونو نه مړېږي چې زما نه بل څوک په دنیا کې کم دی، نه زما نه چا علم ډېر دی، نه چا زما مال او دولت ډېر دی، او نه زما نه دا لانجې کوي او دا کارونه کوي. دا د آیاتونو ترجمه وه او مختصره غونې تشریح وه. دا الله رب العزت په دې کې یو څو مسلو ته اشاره کوي، او هغه څو مسلې دا دي چې تقریر التوحیدی و ابطال الشرک. یو دا مسله په دې آیاتونو نننو کې ذکر شوه چې الله خپل توحید ثابت کو او شرک هغه الله تعالی باطل کو، او بذکر الادله المستفاده من ظاهر قدرت الله وعلمه وحکمته ورحمته وحکمته. په هغه په ذکر د هغه دلایلو چې هغه دلایل پیدا شوي دي، د هغه ځایونو د ظهور د قدرت د الله او د علم د الله او د رحمت د الله او د حکمت د الله. اسمان ته وګوره، ځمکې ته وګوره، نور ته وګوره، سپوږمۍ ته وګوره، دا ټول دلایل دي. او نمبر 2 فضیلت الصبر و شکر. فضیلت د صبر چې صبر ډېر لویه منقبه ده، او شکریه د الله تعالی دا ډېر لوی اعلی ترین صفت دی چې چاته الله ورکي. او الجمع بینهما خیر من افتراقهما. او دا دواړه جمع کول ډېر غوره دي دې نه چې یا تش سړی صابري او یا شاکري، نه چې شاکري صابري نو دا ډېره اعلی منقبه ده. او نمبر 3 بیان ان المشرکین ایام نزول القرآن كان موحدون في الشدة ويشركون في الرخاء. مشرکان مکہ په وخت نزول د قرآن کې د هغوی دا خیال دغه و چې په سختۍ کې موحدینو په سمندر کې چې چپو راګیر کړم چغې الله ته وایي، او مشرکون په الرخاء کله چې به حالت د سازگار شو نو بیا به لات او منات ته چغې کړي. نمبر 4 شر الناس الخطار. ډېر ناکار په خلکو کې الغدار الکفور دی، چې یو طرف ته لوی غداري او بل طرف ته د خپلو صفتونو باندې نه مړېږي. او 5 ذم الخطر. مذمت د خطر د غدارۍ الله ذکر کو، وهو اسوأ الغدر. او دا په غدارو کې د ټولو ناکاره غداري ده. او ذم الكفر بالنعم الالهیه. او الله په دې آیاتونو کې مذمت ذکر کړ کفر، چې هغه کفر د الله د نعمتونو نه انکار دی. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي، او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی،
अल्लाह पर तमाम जहान के खासकर पाकिस्तान के रावरी ये सो कार के अल्लाह ने कामयाब की सो के मुखालफत की अल्लाह ने उनका हिदायत की कबत किस्मत अल्लाह ने तबाह की अल्लाह ने जमुन ठोल नाराजी शी मुश्किल दुनिया और आखिरत की अल्लाह ने हल की खातिमा अल्लाह ने उनकी ईमान